السلام علیکم مرګرو څنګه یې ټیک ټاک خیر خیریت دی مرګرو زه چې تاسو ته لګیا یم چې کینیډا ته راتلل دونه مشکل نه دي او په سټوډنټ ویزا باندې تاسو راتلی شئ. دا یو زلمی زه تاسو سره میلاوم او دی یو 3-4 ورځې مخکې راغلی دی او دی به ته خپل زه به دې تپوس کوم دی به تاله جواب درکوي تاسو. السلام علیکم وروره څنګه یې ټیک ټاک په خیر راغلی کینیډا ته. دا چې دی دا فیروز خان دی په سټوډنټ ویزا باندې راغلی دی. الله دې د ده په ژوند کې نور هم برکت واچوي خدای دې کامیاب کړي. فیروز شاه دې ملګرو ته ووایه دا پښتانه وایي یاره په سټوډنټ ویزا باندې تلل ګران دي اسان دي نو ته ورته څه وایې څه میسیج ول ورکوې؟ یاره راتلو هېڅ هم ګران نه دي خو چې ته ځان ریکوایرمنټس لکه پوره کړي. صحیح ده ریکوایرمنټس هم دومره ګران نه دي خو زموږ د پښتنو ته هسې لکه بو راښکړی دی بوی ته راښکړی دی. آیلټس کول دي او په SDS باندې GIC اکاونټ کې پیسې ښودل دي او ایډمیشن کول دي. صحیح ده فیوچر جوړای نو خامخا لکه خرچه خو به کوي او دغه دی. کینیډا کې خوشحاله یې باران وزورېږي بالکل بس الله دې کامیاب کا. بس مرګرو ما صرف دته یو سپیشل ریکویسټ وکوم چې یاره دا صرف دا پښتانه موټیویټ شي. ستاسو د موټیویشن زمونږ مین مقصد دی. هېڅ شی هم ناممکنه نه دی. دا راغلی دی خدای دې کامیاب کړي. موږ سره منډې تړلې وو او انشاءالله کامیاب به شي او داسې به تاسو هم راتلی شئ. صرف لږ همت وکئ. آیلټس کې 6.5 بینډ اخیستی دی ماشاءالله او دلته په کالج کې ایډمیشن اخیستی په SDS باندې راغلی دی. ټوټل پروسس یې په څونه وخت کې شوی فیروز شاه؟ تقریبا 3 to 4 months 3 to 4 months 3-4 میاشتې هېڅ شی هم نه دی. ټیک ده نو تاسو ټول په ځان کې لږ دغه وکئ لږ کټس په ځان کې واچوئ او نثینګ از امپاسبل نثینګ از ګران. ټیک شو او چې صحیح نو زه خو تاسو لپاره ویډیوګان جوړوم او دا صرف تاسو د موټیویشن لپاره چې موټیویټ شئ نو زر سے زر اپلائی وکئ او خپل آیلټس وکئ. ها الله په امان.